یو کس نو په لار باندې روان دی سهار وختي نو دی چې کله د کور نه ووتو په لاره باندې روان دی لرې سفر دی دی وایي چې زه به د سفر له ځان نه څوم دی کې بابونه وویل څه ځای دی په لاره باندې روان دی چې مخې ته ورسېد یو مسجد راغی جومات بس دا مونځ هم دقیقې کې وکړم تل سهار مونځ امام صاحب ولاړ دی اوس ورپسې نیت بند کړی دی هغه مونږ سورة بقره شروع کړې ده د سورة بقره خو 12 سپارې ته ډېره ده هغه چې کله سورة بقره شروع کړله جو شاته دا پړسي او ښکته کېږي چې ما ونه ټایم نه وخت دی خپل سفر باندې روان یم او دی بس کېږي نه چې کله دا مونځ ختم کړی دی نو دی ورلوستل چې یاري صاحب دا دې مونځ کې کوم سورت وي هغه ورته امام سورة بقره وویله دا بقره څه ته وایي دا غوا ته وایي زه ښه ده نو دې ته نه تللی د باکن چې کله ماښام شعر بیا په لار باندې روان دغه ماته راغلی دی رارسېدلی دی دی کله دغه مسجد ته راغلی دی نو دی وایي چې مونځ ورپسې کوم که سهارنۍ چلې نو دا خو ډېره ګرانه شي راته بس مې دپسې تللی تپوس یې کړی مونځ یې مونځ درپسې کوم خو سهارنۍ چلې که نه بل څه پکې هغه ورته نه سهار به سورة بقره مې ویلو او اوس به سورة فیل وایم سب صورت دی لپاره کوي قال ربنا الصالحين هغه ورته وایي دا فیل څه ته وایي دا یو هاتي ته وایي دا یو پسې چپله رایستې ده راښېدلې سر دې راله په غوا باندې بېړه غرقه کړې ده او اوس یې دی نو هاتي ته دې ګوتې واچولې هاتي ته غوا نه ورتې څه هغه خو به سټ نه ختمه دا پسې ډوکو مل ورسره راغلی نو دغه رنګې داسې یو کس دی هغه بل بچي ته وایي بچي ته لاړ شي مزدورۍ دپاره هغه ورته وایي چې ګزار هسې مې الله تعالی کړي نو څه له رزق الله تعالی راکړي نه خیر بچي ته لاړ شه یو کال مسافري وکړه مزدوري وکړه بیا به راسې کور ته دی د کور نه په سفر باندې روان شوی دی یو ځنګل ته چې رسېدلی دی هلته یې کتلې دی یو لومړه ده چې د کور نه ډېره زیاته کمزورې ده هله شله شوې ده داسې به وویل او هغه چې دی د ځان نه څه حرکت نه شي کولی ښکار مار نه شي کولی اوس دی ورته ګوري چې دی له به خدای څنګه رزق ورکوي دا خو حرکت نه شي کولی خوښه ځنګل دی اوبه نشته دی روټۍ بل د دې لپاره د چرګ بل څه بندوبست نشته دا خو چرګان به کې یو څه ځان ښکار کوي په هغې باندې دا ژوند تېروي دی ورته کېناستلی دی کتلې دی کې یو زمری را روان دی یو هوسۍ په خوله کې نیسلې ده راویوسته د هوسۍ خپله وخوړله هوسۍ دې ګیدړ ته مخې ته کېنول دی ورته ګوره دی حیران شو چې ګوره دا یوه لومبړه ده چې دا عبادت نه کوي بل څه نه کوي او دلته کې پرته ده او دا زمری چې دا خو د ځنګل بادشاه حسابېږي دا خو د دښمن دی دی وله خوراک راوړه او کېښود ورته چې دی له الله تعالی داسې خوراک ورکوي دښمن په لاس راکوي ما له به الله تعالی په کور کې ولې نه راکوي هغه ځای نه دوباره واپس کور ته راغلی کېنستی کوي پلار دې تپوس کړی بچې ته ولې راغلی ته خو ما مزدورۍ دپاره لېږلی وې د کال مسافرۍ دپاره مې چې کال مسافري وکړه بیا راځم کور ته واپس راشه دې ورته وي پلاره څنګه په ګر کې یو لومړی له الله تعالی رزق ورکوي هغه په پښو باندې شله ده بل څه نشته دی هېڅ هم نه او د ځنګل بادشاه زمری دی د هغه دښمن څیز دی هغه ولله غوښه راوړي دوی ورته خوري نو زه د الله تعالی زه د الله تعالی بنده نه یم زه لمونځ کوم زه اودس کوم زه ټول هر څه کوم زما مسؤلیت د څه اجر دی زه ولې مزدوري کوم الله تعالی ما له هم رزق راکوي پلار ورته نه بچیه لومبړه مه جوړېږه زمری جوړ شه په خپله باندې هم خوره په نورو خلکو